नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उख़रु मुतशाबिहात। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इन्दि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरे आले इमरान द्रेम पारा ओम नंबर आयत दी ददी आयतुनो द मक्की आयतुनो सर रबत और मुनासबत दादी मक्की आयतुनो की द ईसायानो द नजरान द अक़ीदी शिरकियात तरदीद जिक्र शो। पदी आयतुन की द ईसायानो द नजरान पकबला अक़ीदा शिरकी बांदी दसो वसवसो तरदीद जिक्र की। द नजरान ईसायान च द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम प खुदाए या द ईसा अलैहिस्सलाम पर विवाली बांदे मुनाजरा कोला। दागी पदलाइलो की यो दलील दो चिस्तास पे किताब कुरान मजीद की ईसा अलैहिस्सलाम तक कलिमतुल्लाह वेल शिविदी और उस्तास पे किताब कुरान मजीद की ईसा अलैहिस्सलाम तरूहुल्लाह वेल शिविदी। नदा दलील दे खबर दी कि ईसा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह पाक ज़ुवेदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दागी द अक़ीदी शिरकी द तरदीद द पारा द आयतुन नाज़िल करल कि कुरान करीम की आयतुना दो किस्म दी। या किस्म ता मुहकमात हुई और बल किस्म ता मुतशाबिहात हुई। मुहकमात आयतुना चिदागी माना मुराद वाज़िह हुई या द लुगत पर लिहाज सरा और या द दलील नकली पर लिहाज सरा दागी माना और मुराद मालूम और वाज़िह हुई। लक मिसाल अक़ीमुस्सलात मुन्स कवई द मुन्स मुराद मालूम दी च उतरेगा नियत तो तड़ा मानद की क़ियाम क़ैदा रुकू सजदा हुक्म दा मालूम। या आत ज़कात ज़कात वर्की नु दलील नकली मौजूद दी च ज़कात दखपल माल शलमा लसमा या सरवेख्तम वर्की ताकि टूल तरीका शरीयत हो दे दी तवेली शे मुहकमात और द दीन द अहकामात तो बुनियाद अगा आयात मुहकमात दी। द शरीयत बुनियाद पर मुहकमात कम अवामिर दी कम नवाही दी दागे टोल ताल्लुक द मुहकमात सरदी च सड़ी पागी फी। लक मिसाल ला तक़्तुलू अनफुसकुम खुद का शे मको ला तक़रबु ज़िना ज़िना मको अक़ीमुस्सलात मुन्स कवई या तअमुरून बिल मारूफ द नेके का भला हुक्म कवई
تنهون عن المنکر د ګناه نه منع کوي دا د دین بنیاد الله پاک سره شریک ملټوي الہکم الہ واحد یو دی دا آیاتونو سو محکمات او د انسان د پارا د شریعت مطابق زندگی تیرول د پارا قانون او دلیل هغه محکم آیاتونه او نور آیاتونه په قران کریم کې ډېر قسم چاغي ته متشابهات پیدا شي چې داغي په معنا مراد کې یو قسم ابهام او خفاف رتوي او داغي معنا او مراد معلوم نوي نبيات دا متشابه په خپل کور کې دوه قسم دي یو داسې متشابه چې داغي یو قسم معنا معلومه نه ده هغه د ویل شي حروف مقطعات الف لام میم د دې معنی اچا ته معلومه نه ده نه لغت ته معلومه ده او نه نور انسانانو ته معلومه او دې قسم هغه متشابهات دي چې باغی کې په معنا مراد معلومول کې خفاوي د وجې د تعارض د محکماتو او یا د وجې د شان الله رب العالمین نا لکه مثال په قران کریم کې راغلی ید الله نه د ید خو ظاهري معنا داسې د چې هغه لاس ترو خدلته د رب العالمین د شان مناسب دا معنا نه ده چې ته د ید معنا په جارحه سره وکړي یا مثال کل شیء هالک الا وجهه نو وجهه په لغت کې مختویل شي خدای رب العالمین د شان مناسب دا معنا نه ده چې دلته د وجهي معنا او کې په جارحه یعنی په مخسره چې دا وخت اډو کې وغیرہ نکم مرکب دي ندی تویل شي متشابهات نو عیسایانو چې کوم دلایل چې قران کریم کې عیسی علیه السلام ته روح الله یا کلمت الله ویل دي نو د دې تعلق د متشابهات سره او د عیسی علیه السلام په بندګي او په مخلوقیت باندې چې کوم دلیل دی هغه محکم آیاتونه دي ان هو الا عبد انعمنا عليه یا قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلني نبیا وګوره د آیاتونه محکمات دي د محکم آیاتونو ثابت ده چې عیسی علیه السلام خدای نه دی بنده دی او په متشابه کې روح الله او کلمت الله راغل نو دا غي نه دا نه ثابتي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او یا بعینه خدای دی د هغه متشابه سره تعلق ساتي او د متشابهات په معنا باندې الله پی د عیسایانو د عقیدی دلیل دا غي د دلیل جواب مشو او مسلمانانو ته یو قانون کې هو چې ستاسو د پاره بنیاد محکمات دي متشابهات نه بیا د آیات متشابهات مبارکي د اهل سنت والجماعت علماء او اقوال دو قسم تفسیر په دې مسله کې اهل سنت والجماعت علماء کوي یو تفسیر د متقدمین دي چاغا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نا 300 هجره پورې کوم علما تیر شوي اهل سنت او غیر متأخرین علما چې د 300 هجره نه بعد تیر شوي نو عموما په متشابهات کې اهل سنت چې کوم متقدمین سلف علما دي ناغي په دې باب کې تفویض کوي چې د دې معنا صرف الله ته معلومه ده مونږ ته معلومه نه ده تفویض مع التنزیه عن التشبیه د دې معنا الله ته معلومه ده د دې سره سره د عقیدم ساتي چې د دې ارث معنا د الله د پاره ثابت ده الله ته معلومه ده خود مخلوق پشان نه لکه یت ذکر شو نیت عربی کې لاس ته
اوس چې د بنده مطابقي نو د بنده لاس جوړ د اډوکو د غوښې نه د بنده لاس پیژن خو د الله پاک دپاره چې ذکر شي نو په دې ځای کې بیا دی وایي چې د دې معنا صرف الله ته معلومه ده او مخلوق د دې په حقیقت او په معنا نه پوهېږي خو دومره وایو چې د مخلوق په شان لاس الله نشته ځکه د مخلوق لاس دا مخلوق دی او په مخلوق باندې فنا راځي او رب العالمین باندې فنا نه راځي نو مخلوق نه الله رب العالمین بالا تر دی د مخلوق د مشابهت الله پاک دی دا د متقدمین علماء او به مره په دې باب کې د علماء د متأخرین هغه په مقابل کې په دغه دور کې مجسمه موجود چې د الله پاک د پاره جسم ثابت و ناوی په دې کې تعویل هغه وی حقيقي معنی الله ته معلومه ده خو موږ د خلق زین د جسمیت نه اړول د پاره موږ تعویل کو چې مثال ید الله نو د ید معنی چې کوم مطابقي معنی ده دې کوم معنی مراد نه دي چې اډو کې وګه نه کوم لاس جوړي بلکې د دې معنی قوت دي امداد دی نصرت دی دا اللہ رب العالمین نو دا معنی اللہ دا شان سره مناسب نو ید پا معنی دا قوت سا او دا دنیا کی عام استعمال کی وی دا ما کار ما پخپل لاس کردو یعنی پخپل طاقت او قوت میں کردو دا غی تعویل کی خدا دوارا جماعت دا اہل سنن دی یو دا متقدمین دی او بل دا متاخرین دی دا دی پا مقابل کی په متشابهات کې چې کوم خلق بحثونه کوي نو دا اهل زیغ د اهل باطل او د اهل بدع علامه ده چې کوم صفات د الله د شان سره ظاهرا مناسب نوي نو دې باغې کې بحثونه کوي او تفصيلات کوي او تشریحات کوي او باقاعده په دې باندې خپل وجو او شاګردانو ته درسونه ورکوي دا د اهل باطل نه خبره ان سبا تاسو وکړئ د چرګ بچي وي او په متشابهات کې به خبرې کوي الله پاک به چرته لکه د چرګ بچي مونږ ستکه ته چا ویل چې دا خبرې کوي کله وداوي الله پاک باندې ناس د چرګ بچي ته نه د دې تپوس نه کیږي چې الله پاک پاک ناس ته عرش ولا سره او د ابتدا خودري نور ولا سره ور دي قران د دې همدغه عقیده وی نور سستان دا د اهل باطل نه خبره ورته کار خلق اهل سنت علما چې هغه چې داسې صفات ووري وې د دې په معنا الله به کې مونږ په دې بس او دې څه کې مونږ ته نه کوي ادب ته نه کوي سړیتوب ته نه کوي مشرکه شرط نه کوي او دغه شی وته کوي د دې باطل نه خبره دا صفات متشابهات نور ان شاء الله موقع مناسب چې کله دا الفاظ راځي هغه موقع مناسب به خبره کو خو به هر حال په صفات متشابهات کې بحث کول د الله پاک د پاره د جسمیت عقیده ثابتول او داسې تشریحات کول چې د محکم آیاتونو خلافي د دلایل نقلیو نه خلافي نو دا کار چې دا د اهل باطل او د اهل بدع او د گمراه خلکو مفسرین راجح قول دا چې کوم خلق راسخین فی العلم دي چې اهل سنت دي هغه په دې کې په متشابهات کې بحث نه کوي پس د دې معنی الله تعالی الله جل شانه پاک استوا کړی دا څنګه کړی دا الله تعالی بس اوس کته وی چې دا سه کړی دا لکه یو پکې پاسه د پکورسه کې ناست وای دا سه کړی دا نو ګوره تا مخلوق پشان خالق عالم کې دا عقیده مجسمو د کفار دا خبره مناسب نه ځکه دا الله د شان با دا الله جل شانه په ذات باندې الله مکلف کړی وي چې تاسو ما معلوم کړئ چې څنګه الله مون پیژنو په صفاتونو الله ذات چالي درې نه چې مون داغي تشریحات وکړو یا مون باغي باندې خپل تحقیق شروع او الله پاک پیژندل کیږي په صفات چې په صفات پیژندل کیږي کوم څه چې ستا کار دی یک کار مله الله صفات دی هغه چې سبحان ته مکلف کړي عبادت دی په صحیح عقیده په صحیح منهج باندې د باغ باندې کم از کم سړي ځان وکړي نو راسخین په علم
هغه به وی چې د صفات متشابهات مان الله ته معلومه ده او د الله رب العالمین نه د هدایت لپاره د استقامت دعاګانې غواړي نو الله جل شانه فرمایي هو الذي انزل عليك الكتاب دا الله پاک آزاد دی چې نازل کړی دی پتا باندې قران کریم کتاب منه آیات محکمات بعضی د دې قران کریم کتاب نه آیاتونه دي چې محکم دي چې داغي معنا او مراد واضح او معلوم دي ان الكتاب دا بنیاد د کتاب دي د احکامات بنیاد د آیاتونه دي او اخر متشابهات او نور آیاتنا غا متشابه دی چه داغی مانا مراد واضح النبی فاما الذین فی قلوبهم زیغن فسراکا سان چه داغی پزرنو کی کوبوالی وی دا قدی گمراہی وی دا قدی گندگی وی فیتبعون ما تشابه ندیبکی گی حق پسی چه متشابه وی من حود دی آیاتنا ابتغاء الفتنتی دا پارا دلٹولو دا فتنی خلق کی با فتنی او پزین کی ولا شبهات او وسوسه شیطانی اچي تدید پارا بدیدا وبتغاء تأویلی او د پارا دلټولو داغي د مراد او د مصداق وما يعلم تأويله الا الله او نبیگی په تفسیر او په مراد د دې متشابهات باندې الا الله مگر الله جل شانو سوا د الله پاک نه په متشابهات باندې څوک نبیگی والراسخون في العلم وراسخين في العلم يقولون دي بواي آمنا بي من ایمان نوڑی دی پدی آیاتن محکم و متشابه كل من عند ربنا دا ټول زمن طرفنا نازل که محکم دی او که متشابه دی دا براسخین فی العلم وی او تفسیر مذهبی وی چې راسخین فی العلم نمراد اهل السنه والجماعه دی الحمدلله وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت حاصل پدی باندې مگر خاوندان د عقل ربنا دا راسخین فی العلم بدعا کی چې رب زمنگا لا تزغ قلوبنا تمکگوا زمنگا زرنا بعد هدیتنا پس د هدایت ستا زمنگا وهب لنا من لدنك رحمه او راک من تا د خپل جانب نه رحمت انك انت الوهاب یقینا تو ورکون کی د فضل او د رحمت کی ربنا اے رب زمنگا انك جامع الناس یقینا تجمع کون کی ټول خلق لری لیوم لا ریب فی باورس کی چپای کی اس قسم شک نشته د قیامت ورځ ان الله لا يخلف الميعاد بشك الله پاک مخالفت نکی د خپل وعده واخذ